ګرانو کتونکو سلامونه کوم. تاسو زما شاته دغه نرسانې ګورئ. دلته کې د دې 400 اسپتال د رزړو وومن اینډ چلډرن اسپتال ایم اس صاحب چې کوم دی ډاکټر عادل صاحب هم موجود دی، ورسره خان علم صاحب چې کوم دی دلته کې چې مشري کوي ډاکټر عقیل صاحب هم موجود دی، د امپایر کالج چې کوم دی ایم ډي سجاد علي تورنزی او د هغې کمې نرسانې چې دي چې دلته به کار کوي. ګرانو کتونکو لږې شیبې له ما د ایم اس صاحب هغه ترغیب وکړه چې دغه نرسانو ته وي چې دا ستاسو اسپتال دی، موږ غواړو چې تاسو نه ښې ښې قابل نرسانې جوړې شي، تاسو ته جابونه ملو شي، خو په دې اسپتال دننه نه خو په بل اسپتال کې وي، ورسره په انجیوګانو کې مختلف جابونه راځي. نو د دغې دپاره موږ به تاسو ټرین کوو، خو د اسپتال په ډسپلن یې پرې کړل چې په موبایل باندې کمپرومایز نه کوو چې تاسو د موبایل استعمال کوئ. دا خبرې ځکه د هغوی د وړاندې کوم چې ایم اس صاحب هم ناست دی. دا د 400 اسپتال کې دننه چې د ایم اس صاحب کوم قانون دی یا کوم ضوابط دي نو هغې کې چې کوم دی نو کمپرومایز نشته دی. کوم مریضه چې راځي چونکې موږ د دې علاقې یو غریبانان مریضان دي سرکاري اسپتال ته راځي، د هغوی چې کوم دی نو خدمت کول دا په تاسو باندې فرض دی. د اخلاقو په دایره کې نو ډېر زبردست خبرې شوې، نو په دې موقع مې دا خبرې ځکه کولې چې دا پیشي په نامه خو خبرې اترې کوو یو اورو چیرې داسې دي داسې دي، خو ایم اس صاحب یعنې ډاکټر عادل صاحب چې کوم دغه زمونږ دغه خویندو له کوم موقع ورکوي نو په دې هم ستاینه کوو او دا کمې خبرې چې ورته وکړې نو اوس په دوی باندې دغه ذمواري یې ور واچوله چې تاسو د دې اسپتال حصه یې. نو دې اسپتال ته چې کوم مریض راځي نو هغه مریض سره به تاسو په یو ښه انداز کې ملاویږئ. زه به ایم اس صاحب سره لږ شانتې خبرې وکړم. ایم اس صاحب یو لږ به راپاسئ او لږې شانتې خبرې اترې به د دغې اسپتال چې 1343 ماشومان چې په یو اسپتال کې کېږي څنګه سر ښیي. السلام علیکم ادم خان صاحب، ډېره مهرباني چې تاسو موږ له د دې خبرو مقرره کړه او د دې اسپتال باره کې خاص کر د 400 عوامو ته لږه پته ولګي چې د دې اسپتال کې څه څه کېږي او دا موږ څه څه سروس خلکو ته پرووایډ کوو. نو په دې خو چونکې اول دا د ماشومانو ډیلیوري دپاره او د ماشومانو بیمارو دپاره خو دې کې ورسره موږ نرسري چې کوم دی نو هغه هم ډېره زیاته اسټابلیش کړه. پیډیاټریک یورالوجي، پیډیاټریک سرجي او جنرال سرجي خاص کر د فیمیل او ماشومانو لپاره مونږ دغه کړه سټارټ کړې ده او ورسره چې کوم دی نو دا نور سروسز مونږ هم هغې کې امپرومنټ لګیا یو او راولو او هیلث ډپارټمنټ زمونږ دپاره چې کوم دی نو نوې 13 سپیشلیټیز هم د هغې سنکشن راغلی دی. امید دی چې په یو دوه درې میاشتو کې هغه نور سپیشلیټي هم دلته شروع شي. صحیح. دا کومو نرسانو ته چې ځي لکه ټریننګي خو راځي که نه اکثر چې کوم دی داسې غلطۍ وشي کوتاهۍ وشي په هغې ستاسو نظر څنګه وي؟ دا کوم کالجونه چې کوم دي نو دا زموږ ټرای پارټ اګریمنټ دی زموږ د هیلث فاونډیشن د هسپتال او د کالجونو نو د هغې ایم یو دننه چې کوم دی نو دا کوم چې ایل ایچ ویز دي هغوی ته موږ ټریننګ ورکوو او په دې ټریننګ کې د هغې موږ د راتلو نه مخکې یو کلاسز الو او بیا د دوی یو سپروایزر ورسره هغه ورسره په هسپتال کې ګرځي د هسپتال ریګولیشن باره کې او هسپتال کې د پیشنټ کیر باره کې او څنګه به څیزونه هینډل کوي هغه ټول موږ دوی ته ښیو. الریډي دوی ته په خپل له کالج طرف هم ډېر دا سټریکټ ریګولیشن دي خو موږ هم په دې باندې کوو چې موبایل باندې استعمالوي، هسپتال کې د پیشنټ خیال به کوئ. دا غریب خلک ټول را روان دي د هسپتال ته، د هغوی د هر قسمه چې راځي او څه انفارمیشن یې پکاري یا چېرته ډاکټر ته ښودلي یا لاره ښودلي یا چې ورته څه پرابلم وي ورته چې هغوی کې دوی ورسره هیلپ کوي. ایم اس صاحب دا ډېر غریبانانې وي، دوی وایي چې موږ د کور سهاره جوړ شو، ډېر پکې یتیمان هم دي، نو دې لپاره بیا دا جاب تاسو څه دغه نو دا خو هسپتالونو خو تاسو ته پته ده چې د هسپتال خو په نرس پیرامیډکس ایل ایچ ویز او ډاکټر په دې رواني دا خو د هسپتال یو قسمه ټرانکارډ دی. نو دا سببه دا سټوډنټان چې کوم دي نن سټوډنټان دي سببه چې کوم دي نو په دې هسپتالونو کې پرمننټ اپلایز او کار وکړي. ډېره زیاته مننه کوم. زه به د امپایر کالج چې کوم دی یو سټوډنټ ته تاسو د ایم اس صاحب خبرې واورېدلې، خان علم صاحب خبرې مو واورېدې، څه ګورئ څه وایئ څه یقین ورکوئ؟ السلام علیکم. مونږ ډېر زیات خوشحاله یو او سر زما نوم دی مانور بهار علي او امپایر کالج سټوډنټ یم او زمونږ اوس پریکټیکل ټریننګ سټارټ شو او انشاءالله مونږ به د انسانیت خدمت کوو او مونږ به خپل ځان ډېر بیسټ ثابتوو او انشاءالله مونږ به دا خپل ټریننګ ښه ښکلی پوره کوو او ښه مطلب امپایر کالج حوالې سره څه وایي دې سټوډنټانو کې هغه ټیلنټ شته چې دوی به دغه هسپتال نور هم مخ په وړاندې؟ یس سر، ماشاءالله ټول ډېر ټیلنټډ سټوډنټ دي
او ان شاء الله دی به خو خپل خپل ټریننګ پوره کوي. د ایم اس صاحب یو خواهش دی چې د هسپتال نور هم ترقي وکړي چې د خلکو اعتماد پې بحالي نو دغه یقین ورکوي. د ام اس سر چې موږ نه کوم امید دی ان شاء الله موږ به هغه پوره کوو. صحیح. سجادري تورنزی صاحب نن چې د ایم اس صاحب او خان علم صاحب ډاکټر عقیل صاحب د تاسو له کومه د مینه درکړه کومه توجه یې درکړه د خپل سټوډنټانو حوالې سره څه یقین ورکوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یقینا ډاکټر عادل صاحب سره زمونږ نن فرست میټینګ او ډیر زیات ته مطمئن شو، موږ له ډیر عزت راکړ، ډیر قدردان دي دغه شان ډاکټر عقیل صاحب او خان علم صاحب د دوی موږ ډیر شکرګزار یو. زموږ سټوډنټس ټول را کانفرنس روم ته راغوتل، هغوی د هاسپټل چې کوم رولز ریګولیشن دي په هغې یې پوه کړل او دا ډاډګیرنه یې ورته ورکړه چې انشاءالله دلته تاسو کوم مقصد له راغلی یې په هغه مقصد کې به انشاءالله تاسو سره زموږ پوره سپورټ وي. موږ هم خپل سټوډنټس ته دا هدایات ورکړل چې یاره ستاسو چې کومه پیشه ده نو دا ډیره معزز پیشه ده، د انسانیت خدمت دی. حضور پاک صلی الله علیه وسلم چې به کله د خپل سحر آغاز کو نو هغې به د بیمار پرسې هغه عیادت کو، مطلب دعا به یې ته هغې شان. نو دغه شان موږ دوی ته وي چې تاسو داسې خدمت وکړئ د دې علاقې ټول غریب خلک دې هسپتال ته راځي چې د هغوی د زړه نه تاسو ته دعا خیږي. نو امپایر کالج الحمدلله نن 30 سټوډنټس دلته راولېږل او دلته د هغوی ټریننګ سټارټ شو. دې نه مخکې هم شوي دي. دغه شان په ډي ایچ کیو هاسپټل کې زموږ 80+ بوای سټوډنټس دې وخت کې ټریننګ کوي. دغه شان په الخدمت هسپتال کې زموږ سټوډنټس ټریننګ کوي. ایون زموږ پېښور کې مختلف هسپتالونو کې سټوډنټس ټریننګ کوي. نو موږ د دې ټولو ډېر زیات شکرګزار یو د ډاکټر عادل صاحب او د هغوی چې کوم ویژن دی د هسپتال لپاره. نو یقینا زه خو نن ډېر زیات د هغوی نه متاثره شوم، د هغوی چې کوم سوچ دی نو زموږ به مو سره سپورټ وي انشاءالله تعالی فل سپورټ به ولور. ډېره زیاته مننه ګران کتونکو. انشاءالله د دې سټوډنټانو د راتګ سره به 400 وومن اینډ چلډرن هسپتال هر چاته کولوري 1343 ماشومان په دغه میاشت کې پکې شوي دي. نو دې هسپتال باندې څونه رش دی، نه یوازې 400 بلکې د ملکن ډیویژن نه، نوښار نه او ډېرو لرو پرتو پړانغار نه، مومندو نه خلک دلته کې راځي او د هغې غټه وجه چې زه کریډټ ورکوم ایم اس صاحب ته، ډاکټر عادل صاحب ته، خان علم صاحب ته او د هغوی ټول ټیم ته چې ډېره زیاته خواري کوي. نو تاسو هم راتلی شئ، نور هم دغه هسپتال مخ په وړاندې به دې سټاف په وجه ځي.